الله جل شانه یعنی موږ مسلمانانو له دوه قسمه عبادتونه راکړي چې په هغې کې یو د بدن سره تعلق دی، بدني عبادتونه، او یو مالی عبادتونه. موږ چې په مانځه کې په هر تشهد کې موږ وایو که نه التحیات لله والصلوات والطیبات، د جمع بدني مالی دا ټول عبادتونه لله دا الله لپاره دي. او عبادت یعنې څنګه چې په موږ تاسو باندې بدني عبادتونه الله پاک فرض کړي دي، نو داسې څه عبادتونه دي چې د هغې تعلق د مال سره دی، هغه مالي عبادتونه دي. نو څنګه چې موږ تاسو یعنې میاشت د رمضان راشي نو موږ د منبر او د محراب نه د رمضان مسایل ذکر کېږي. کله چې غټ اختر راغلو نو د قربانۍ او دغه شانتې د حج د دې مسلو ذکر کېږي. یعنې موقع مناسبت محرم راغلو د هغې متعلق، ربیع الاول راغلو د هغې متعلق. همدغه شانتې یو عبادت دی چې هغې د زکات ویل کېږي، خو هغه دپاره شریعت مخصوص میاشت نه ده مقرر کړې چې په دې میاشت کې به تاسو زکات ورکوئ. رجوع دپاره میاشت د رمضان ده، د حج دپاره دا ذوالقعده او ذوالحجه ده، د محرم نفلي چې کومې روژې دي د هغې دپاره خپله میاشت د محرم ده. لیکن دا زکات چې دی د دې دپاره شریعت یعنې داسې څه میاشت نه ده مقرر کړې چې یاره په دې میاشت کې به زکات ورکوې، نه نه، شریعت هغې دپاره کال مقرر کړی دی. چونکې د زکات د دې تعلق دا مال سره دی او د مال ضرورت دا په هر وخت کې د انسان دی. یعنې په هر وخت کې د انسان ته د مال ضرورت راځي، غریبانانو، محتاجو، ضرورتمندو، تندرستو. نو دې د وجې د چا زکات په محرم کې پوره کېږي، د چا په سفر کې وي، د چا په ربیع الاول کې وي، د چا په ربیع الثاني کې وي، د چا په شعبان، رمضان، ذوالقعده، ذوالحجه. نو چې د کال 12 میاشتې د دې ضرورتمندو، حاجتمندو د ضرورت حاجات پوره کول کېږي، او د دې مالدارو دا مال د کال 12 میاشتې یعنې داسې وي دا د دې ضرورتمندو او د الله په لار کې مطلب لکه په خرچولو کې استعمالېږي. لکه حدیث پاک کې راځي سرمایه‌دار چې دي وایي ټول په خساره کې، سرمایه‌دار دا ټول څه دي؟ دا خساره کې دي، دا په تاوان کې دي، سوی د هغه چا نه چې هغه په دواړو لاسونو باندې اخوا دېخوا مخکې وروستو د الله په لار کې په دواړو لاسونو باندې مال خرچ کړي. دواړو لاسونو په کثرت چې ښي ګس مخکې وروستو هر طرف ته دې لګیا دی، یعنې څه کوي؟ دا مال د الله په لار کې خرچ کوي. نو بس دغه سرمایه‌دار چې دی نو دغه خساره کې نه دی، دغه تاوان کې نه دی. نو ټول سرمایه‌داران حدیث پاک کې راځي چې داسې دا په خساره کې، دا په تاوان کې دي. نو دا میاشت چونکې عوامو زکات سره خاص کړې ده، دا رجب او شعبان دې دوو میاشتو کې خلک دا زکات ادا کوي. نو دې د وجې علما هم په دې وخت کې بیا خلکو ته د زکات مسئلې ذکر کوي. او زموږ ستاسو یعنې ذمهواري دا ده، زموږ ذمهواري تاسو ته بیانول او ستاسو ذمهواري او بیا خپل عمل کې راوستل. ما خپله یو مدرسه کې مې درس کولو، نو هغې کې دا تفسیر 40 روزه تفسیر قرآن پاک د هغې هغه سلسله شروع. نو یو زنانه سوال جواب راولېږلو، وایي ما د 32 سال زکات نه دی ورکړی، ما ته خو پته نه وه، 32 کالو زکات ما نه دی ورکړی. او روغ ما سره چا خبره چې 30 کوله کالې اوس به دې زکات څنګه وکړو؟ دا خو مطلب لکه 32 کاله دي، او دا خو یعنې
یعنی ما په دې طریقه باندې بیا پوه کړم بیا ټول په طریقې کار باندې بیا پوه کړه چې دا خو مطلب لکه یعنی په 2001 کې خو سونه په 6,000 روپۍ توله په دا کال 2 کاله مخکې خبره د سونه 2 لکو ته رارسېدلې سپاندر شیر ته لاړ شي او د هر کال حساب وکړي د سونې ترتیب به معلوم کړي به راشي زه دا ټول مال په دې زکات کې ورکوم چې ما سره څومره سونه ده ما باندې د 2 کالو زکات دی دا ټول ورکوم چې مسله راته معلومه شي بس خدا نه خواسته دې کومه مسله معلومه شوه ورځ د قیامت به دا څومره لوی د الله په نسبت باندې دا مجرم دغه یو انسان یو څیز استعمالي د هغې متعلق معلومات نه دي موږ مسلمانان یو الحمدلله موږ به د لمونځ متعلق د زکات متعلق د حج متعلق حقوق الله حقوق العباد دا به حیثیت هر مسلمان ته دا معلوم وي چې حقوق الله څه دي او حقوق العباد څه دي په تیارو کې به موږ زندګي نه تېروو او دا به موږ پخپله مسلماني دا په تیارو کې کوو د تیارې د مسلمانۍ اجازت نشته په شریعت محمدیه کې دې د وجې خو فرمایي دي چې د سهار لاړ شي جومات ته یو آیات د قرآن پاک زده کړي نو دا د 100 رکعاتو نفل نه وي افضل او که د علم یو باب زده کړي نو د 100 رکعاتو نفل نه افضل دی ولې ویلي د علم یو باب د زکات متعلق دا پوره یو باب ایسو په ټول مسلې زده کړي حساب څومره دی سونه کې څومره دی چاندې کې څومره دی بچا کېږي بچا نه کېږي دا پوره مسلې زده کړي او د دې په مقابله کې یو انسان 1000 رکعات نفل کوي د دې چې د زکات د باب دا مسلې زده کړي د دې باندې ګټو لګیدا نیمه ګټو لګیدا ورس کو لګیدا دا هغه 1000 رکعات نفل چې قبول شوی دا نه د اجر او ثواب سیوا ولې د استاذي کوالي ده چې ته دومره علم زده کړې چې ته مسلمان یې چې ته خپل 24 غنټې زندګي د علم په رڼا کې تېر دې کې دا د حقوق الله متوجه دي حقوق العباد متوجه دي ان شاء الله مخکې جمعو کې به هم دا تذکره کېږي د جمعې د زکات متعلق زکات فرض دی څنګه چې مونځ فرض دی د زکات ورکولو فایدې دي د نه ورکولو نقصانونه دي په چا باندې زکات کېږي څومره مال کېږي او چا ورکولی شي چا نشي ورکولی او د زکات نور څومره اصول او فروع دي دا به ټول انشاءالله ذکر کېږي په دومره ذهن کې یاد ساتئ یعنی مالی عبادت تاسو قرآن پاک راواخلئ او قرآن پاک تاسو په ترجمه باندې ووایئ نو تاسو ته پکې زیاته تذکره چې ملاویږي نو هغه به دا د الله په نوم باندې د ورکړې ملاویږي په عباداتو کې تاسو الله په نوم باندې ځکه چې الله جل شانه یعنی داسې الفاظ استعمال کړي چې هغه الفاظ یعنی ظاهري ترجمه ته چوغوري کنه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا واقرض الله قرضا حسنا الله له ورکه قرض او څوک دې پتا څو چې الله له قرض ورکړي دا ټول د دې مالی عبادت لپاره د قسمه الفاظ الله استعمال کړي او د کامیابی الفاظ چې الله ادا کړي قد افلح المؤمنون دا ټول المؤمنان کامیاب شول حقیقت الله جل شانه ما کې څه دا مال د ورکړې ذکر ان المتقین فی جنات وعیون یقینا متقیان دا په جنتونو کې دي باغونو کې دي دا په نعمتونو کې دي الله ولا پاک څه فرمایي دا هیڅ صفات چې الله جل شانه ذکر کوي ها هغه مطلب لکه څه ففي اموالهم حق للسائل والمحروم د دې په مالونو کې به حصې دي د محرومو د غریبانو محتاجو تندرستو سوالګرو لپاره به حصې د دې لپاره به حصې الله چې ګوره د جنت تذکره کوي بیا د جنت والا تذکره ورپسې کوي او د جنت والو په تذکره کې الله پاک دا صفت ذکر کوي چې دې د دې په مالونو کې معلومي حصې دي یو باندې نه چې بس کله ورکړي کله نه ورکړي نه بلکې څنګه چې زکات دا انسان ورکړي دا معلوم مال کې ورکړي او په اټکل باندې زکات نه ادا کیږي بلکې پوره حساب کتاب کې د دې مطابق به ورکړي کله چې الله جل شانه تاسو ګورئ
قرآن پاک چې دا کوم مصحف دې زموږ وړاندې دې ترتیب وګورئ سورې بقره په 2 نمبر سورت دی نو کله چې الله جل شانه د خپل قرآن ابتدا کوي نو هغې ته څه نه کړي ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة دې مطلب یې څه ورکړي یعنې اولنی چې دوی په ایمان باندې غیب په غیب باندې مطلب لکه دې ایمان ومما رزقناهم ينفقون دا دریم الله ذکر اول په غیب باندې ایمان چې زموږ د ایمان دارومدار ټول په غیب باندې هغه واټس خبره نشته او دې چې مطلب لکه دې موز ادا او دریم ومما رزقناهم چې دې له موږ سره ورکړي دې نه دین خرج کړي دا قرآن ابتدا الله پاک یې دې دوه خبرو نه کړی مالی عبادت او جامع عبادت جامع عبادت کې موږ ذکر کوو او مالی عبادت کې دغه مطلب ورکړ ذکر کړی دا چې الله په نوم باندې انسان ورکړ د دې ډېر زیات یعنی سړي خیرونه دي برکتونه دي اجرونه دي ثوابونه دي چې دې کې څه دي په زکات کې د الله په بندگانو باندې رحم د الله د بندگانو ضرورت پوره کېدل د الله په بندگانو ضرورت حاجات پوره کېدل الله په زکات کې دي لکه ورته څومره عجیب حدیث دی وی کله چې یو مسلمان د بل مسلمان په حاجت پوره کولو کې وي نو د الله امداد سره شامل حال وي الله د سره یعنی مطلب یو مسلمان د بل مسلمان حاجت کې لګیا دی یعنی دې سره حاجت پوره یو هغه کنه چې تعالی څوک راشي اته د خپل ضرورت حاجت وکړي اته دا ضرورت حاجت پوره کړي د سره د الله امداد مدد دی لیکن دین اوچته درجه نه مده اوچته درجه نه چې ته ګرځې د خلکو ضرورت او حاجاتو پسې د خپل خاندان یتیمانان مسکینان کونډې ضرورتمند حاجتمند دې د وجې اتحاد نامې کتاب کې شیخ ذکر رحمت الله علیه واقع لیکلي یو دوه ملګري وو یو ملګری راغلو او دې بل ملګري ته ویل چې ډېر زیات د کور کې فقر او فاقه ډېر زیات ضرورتمند دی حاجتمند دی لکه لږ پیسې دې راکړي ناغه ولا پیسې ورکړي نو چې کله کور ته رالو نو چاړل دا چا چې پیسې ورکړي نو چاړل نو خاصه ورته وی چې اوس دومره پسې چاړي بیا دې ورکولې سره نه به دې ورکولې چې دومره اوس چاړل هغه دې په دې نه چاړل چې ما مال ورکړ یعنی په دې باندې چاړل چې دا خو سبب